أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. سورة آل عمران دی آیت نمبر 180. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، او هیڅ کله دی ګمان نکي هغه کسان یبخلون شاوی بخل کی بما هغه آتاهم الله چې الله تعالی هغه ته ورکړي من فضله په خپل فضل هو خير لهم چې هغه دی د دوی د پاره خیر وي بل هو شر لهم بلکې دا د هغوی د پاره شر دی. سيطوقون جردي چې توکړل کیږي به ما هغه څه بخلو به چې دوی په هغه باندې بخل کړي یوم القیامت د قیامت په ورځ باندې. ولله یواز الله عز وجل لره میراث السماوات والارض، پاتې کېدل دي د اسمانونو او د مځکو. والله الله عز وجل بما فعل تعملون چې تاسو یې عمل کوي خبير پوره خبر لرونکی. ولا يحسبن الذين د دې ځای څخه تقریبا د دې رکوع تر پای پورې د يهودو هغه فخانی بد صفات بیانوي چې مخکې د سورته بقره او سورته ال عمران او سورتونو کې راغلي، او په شروع کې د بخل مذمت او د بخل بدی بیانوي او پر بخل باندې کوم عذاب د خدای د طرفه دی هغه عذاب بیانوي. ولا يحسبن الذين هیڅ کله دی ګمان نکړي الذين هغه کسان يبخلون چې هغوی بخل کوي په ضروري مواقعو کې د مصرف څخه بما د هغه مالونو آتاهم الله چې الله تعالی هغوی ته ورکړي دي من فضله د خپل فضل، یعنی الله تعالی چې په خپل فضل باندې مال و دوی ته ورکړي دي او دوی په ضروري مواقعو کې د خرڅولو څخه بخل کوي، نو دوی دا ګمان نه کوي چې دا کار به هو دغه کار به خیر لهم د دوی د پاره شي، هیڅ کله خیر نه دی بل هو شر لهم بلکې دا د دوی د پاره شر دی، بلکې دا د دوی د پاره شر دی، د آخرت د عذاب ذریعه ګرځي. سيطوقون ما بخلوا به، سيطوقون جردي چې توق بدني جوړیږي ما داغه مال څخه بخلوا به چې دوی په هغه سره بخل کړي دي، دا به د توق په شکل باندې جوړیږي او د دوی په غاړو کې بلويږي یوم القیامت د قیامت په ورځ باندې. حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې سيطوقون ما بخلوا به تفسیر خپل کړی دی. فرمایي چې هغه مال چې انسان باندې الله عز وجل پرس کړی وي واجب کړی وي چې دای د ضرورت په مواقعو کې مصرف کې او بیا نه مصرفي، نو دا به د مار په شکل باندې او د په غاړه به راپېچل سوی وي او د خولې یو کنج او بل کنج به ورڅخه زبېشي او دا به ورته وایي چې زه ستا هغه مال یم په دنیا کې دی جمع کولم او د خدای د طرفه پر تا باندې دا فرض و چې دا ادا که او تا نه ادا که. نو الله فرمایي سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه، مار وزنی جوړیږي یوم القیامت د قیامت په ورځ باندې، دا به دوی په غاړه کې. بخل څه ته وایي؟ بخل دې ته ویل کېږي چې پر یو چا باندې د شریعت د خوا څخه په یو وخت کې د مال مصرفول دا واجب او فرض، د مثال په توګه زکات دی، کفاره ده، او یا تمال لري ستا په قربان کې یو سړی انتهایی زیات محتاج دی، نو پر تا باندې د هغه لاس نیوی دا ضروری دی. نو د شریعت د خوا چې پر کوم شخص باندې په کوم وخت کې د مال مصرفول واجب سي او د په دغه وخت کې مصرف نکي، نو دغه ته بخل وایي. چې د شریعت د خوا څخه پر کوم چا باندې په کوم موقع کې مال واجب سي مصرفول او د مصرف نکي، دې ته بخل وایي. نو دغه بخل دا حرام عمل دی
او پر دې باندې د جهنم شدید وعید دی. لکه دلته چې د قرآن کریم کې الله بیان کړي چې دا مال به د غاړه کې ماروي او دا به د خلی په دواړو طرفونو باندې مشتي. او د دې په مقابله کې بیا یو بل لفظ هم په قرآن کریم کې استعمالي دي چې هغه د شح لفظ دی. شح دام د بخل په معنا باندې راځي. البته لږ فرق استا. هغه دا دی چې پر سړی باندې د الله د طرفه د مال مصرفول واجب سي، د پر ذمہ باندې لازم سي، دای هغه شی د خدای په لار کې نه مصرفي دي ته شح وایي. خو د دې سره سره د مال د زیادت حرص هم ورسره. نو په بخل کې د مال د زیادت قید نشته او په شح کې د مال د زیادت قید هم پروت دی. شح دې توایي چې پر سړی باندې د الله عزوجل د طرفه د مال مصرفول فرض سي او واجب سي، د نه مصرفي. خو د دې سره سره د مال د زیادت حرص هم وي. نوګه کې په بخل کې आवाज دا خبره و چې پر د باندې د الله د طرفه یو شی فرض وو یا واجب وو د نه ادا کاو. په دې کې دا د مال د زیادت د حرص خبره نه. په شح کې د مال د زیادت د حرص خبره هم سره ملګری. نوګه کې دا تر بخل هم شدید حرام عمل دی او پر دې باندې هم شدید وعید دی چې الله عزوجل به پر دې باندې دا کس ته جهنم ورکړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي، حضرت ابو هريره رضی الله عنه څخه دا روایت امام النسائی رحمت الله علیه را نقل کړي. نبی علیه السلام فرمایي لا یجمع شح و ایمان فی قلب رجل مسلم. د مسلمان سړی په زړه کې ایمان او شح یعنی بخل دا نه سره جمع کیږي. مطلب دا که مؤمن او هغه بخیل نه، که بخیل او هغه مؤمن نه. یعنی ایمان او بخل دا سره ضد دي، دا نه سره جمع کیږي. نو کوم چا کې بخل یا شح نو دا هغه ایمان یعنی هغه ایمان چې هغه سړی ته نجات ورکي، هغه ایمان چې کامل ایمان وبلل شي، دا د دې بخل او د دې شح سره نه یو ځای کی. او یو د مال مصرفول په هغو ځایو کې دي چې پر سړی باندې واجب او فرض نه دي بلکې مستحب عمل وي یا یو سنت عمل وي، په هغه کې بخل کول حرام نه دي. البته خلاف سنت او خلاف مروت دي، یعنی د نارینه توب او د مروت خلاف کار دی. په هغو ځایو کې د مال نه مصرفول چې پر تا باندې مال مصرفول خو الته واجب نه دي، فرض نه دي، لیکن مستحب او شکار دی. څوک یې نه مصرفي نو دا خو حرام کار نه دی، البته خلاف مروت کار دی. نو الله عزوجل په دې آیاتو کې دغه بخیل انسانانو په ارتباط دا فرمایي سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه. جردي چې توبه جوړ کړل کیږي د دې په غاړو کې ما هغه مال بخلوا به چې دوی دا په ارتباط باندې بخل کوي. مال بزینی جوړیږي او د دې په غاړه کې وي یوم القیامت د قیامت په ورځ باندې. ولله میراث السماوات والارض. او دا بخل په دې وجه هم د حماقت کار دی. په حقیقت کې خو تمام انسانان د الله عزوجل طرف ته ځي او هر څه جنې پاتې کیږي. ولله او یوازې الله عزوجل لره میراث السماوات، میراث د اسمانونو دی، والارض او د مځکو دی. یعنی بخل کول په دې وجه هم حماقت او بی عقلی ده چې د یو سړي مال د سره نه پاتې کیږي بلکې دای دې ځي او دغه مال یوازې د الله تعالی ګرځي. ولی چې مځکه او اسمانونه د مځکو اسمانو تر مابین چې کوم نظام دی دا یوازې الله ته پاتې کیږي. میراث داغه توای چې د یو سړي صفات سي بل چات نو دا یوازې الله ته پاتې کیږي او دای جنځي. نو چې جنځي بیا هم نه مصرفي نو دا یقیني حماقت دی. ولی دا د ځان سره نه وړي کې وړلای سوای دا بیا یو خبره و. نو د دې بخل د حماقت یو وجدا هم ده چې ولله یوازې الله عزوجل ردی میراث السماوات، ټول میراث السماوات د اسمانونو، والارض او دمزکو او کوم څه چې دمزکو اسمانو تر مابین دي دام یوازې الله عزوجل لپاره پاتې دي بل چاته نه. نو په دغه وخت کې خو په کار داده
چې انسان دغه مال د الله تعالی د پاره مصرف کړي. ولیکدای د الله تعالی د پاره دغه مال مصرف نه کړي نو دا مال الله تعالی ته پاتې کیږي. او په دغه وخت کې د مال الله تعالی ته پاتې کېدل دا د چندانې ګټه نه رسي. ولید د اختیار څخه وتلې خبره ده. کوم وخت چې د په اختیار کې و د نه مصرفاو اوس چې د اختیار اوتل نو د ته ګټه نه کوي. والله الله عز وجل بما فعل تعملون چې تاسو یې عمل کوي خبير فور خبردار دی. نو هر څه چې مصرف کوي د الله تعالی د فارې مصرف کړی د الله تعالی رضا او د آخرت جوړېدل دا مقصود او غرض وګرځوي. ځکه الله تعالی په هغه ټول څه چې تاسو یې مصرفوي تاسو یې عمل کوي هغه باندې علم دی. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. د يهودانو یو خبيث صفت بیانیه. لقد سمع الله يقينا واوردل الله عز وجل قول الذين دعوا گستاخو انسانانو خبره قالوا چې ویل به ان الله یقینا الله عز وجل فقير فقير دی ونحن اغنياء او مر اغنياء. سنكتب شردي چې مر بولیکو ما هغه څه قالو چې دوی ویل وقتلهم الانبياء او د دې قتل د انبیاء علیهم السلام دا به هم لیکو بغیر حق چې بغیر حق د انبیاء قتل ولا ونقول او مجبوا يذوقوا وتقي عذاب الحريق وزونك اور. لقد سمع الله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې و صحابه کرامو ته په مدینه منوره کې د زکات احکامات بیان کړه او یا د صدقات او ترغیب او تورکی چې تاسو د خدای عز وجل په لار کې د خپل مال دا صدقه کوي. لکه نور آیاتو کې چې سورته بقره کې 13 چې منزل الذي يقرض الله څوک دی هغه چې الله تعالی ته قرض ورکي او یا د دې په مثال باندې نور آیاتونه. نو دې يهودانو استهزاء د پسخند لپاره دا خبره کول چې الله تعالی العیاذ بالله فقیر سوی دی موږ اغنیای ځکه موږ څخه د شی غواړي. سره د دې چې دا دیم په یدله چې دا حسد حماقت خبره و چې دی کوله ولید الله تعالی ورکړل سوی شی الله تعالی د خپل ځان د نفع د فار نه غواړي. د الله تعالی ملکیت کې د مال پتللو او راتلو زیادت او کمی نه راځي بلکې دا دغه بندگانو د خیر د فارو څوک چې مال مصرفي دا غم خیر دی او پر کوم چا چې مصرف کړل کیږي داغه د فارم خیر. نو دوی د استهزاء او پسخند د فار او د رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو د زیرولو د فار دا خبره کوي. لقد سمع الله يقينا واوردل الله عز وجل قول الذين خبر دها وكسانو قالوا چې ويل استهزاء ويل ان الله فقير يقينا الله عز وجل فقير دی ونحن اغنياء او مج اغنياء ځانونه اغنیا بل زکه چې مال د دې څخه غشتل کېږي. نو الله عز وجل فرمایي یوازې دا خبره نه ده چې موږ د دوی دا خبره واورېدل فقط بلکې سزا به هم ورکو او پر دې سربېره به دغه سزا ورکو. سنكتب جردي چې موږ بلیکو د دې په عمل نامه کې ما هغه څه قالو چې دوی ویل دا خبره به موږ لیکو د قیامت په ورځ به پر دوی باندې دا حجت وي. یوازې دا نه چې دا خبره موږ لیکو وقتلهم الانبیاء او قتل د دوی د انبیاء بغیر حق بغیر حق چې دوی انبیاء علیهم السلام قتلول دا خبره موږ دغه عمل هم موږ لیکو. یعنی د دوی په عمل نامه کې به دا هر څه لیکل کیږي. ونقول او موږ بوایو دوی لره یعنی کله چې د قیامت په ورځ باندې دوی ته سزا جاری کوو نو په دغه وخت کې به ورته وایو ذوقوا عذاب الحریق. ذوقوا وتقي عذاب الحریق د سوځلو عذاب یعنی داسې عذاب چې هغه سوځونکی عذاب دی هغه سوځونکی عذاب وڅک. د يهودانو دا صفت چې د مسلمانانو د زیرولو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زیرولو د پاره
طبيعت به له دغه سمیدینه چې مسلمانان زهیر نکي او د اسلام په خلاف کومه خبره ونه. دا یوازې د نبی عليه السلام د زمانه د يهودو کار نه دی، بلکې دا زموږ د زمانه د يهودو کار هم دی. تر قیامت به د يهودانو دا سلسله روان. طبعا به دوی داسې یو کار کوي چې په هغه به مسلمانان زیریږي. دا د دوی عادت دی. نو کله به د الله تعالی په شان کې العیاذ بالله داسې کلمات استعمالي چې مسلمان په زیریږي. کله به پیغمبر علیه السلام په شان کې دا خبرې کوي، کله به د اسلام په شان کې کوي، کله به د قران په شان کې کوي، کله به د مسلمانانو د مساجدو په شان کې کوي، کله به د علماو په شان کې کوي. دا د يهودو او د يهود مزاج انسانانو طبيعت دي. نو الله تعالی فرمایي دا څنګه ده چې د دې دا خبره هڅه ولاړه، بلکې موږ د دې د ټول اعمال او د دې د ټول اقوال دا لیکلي، هم اقوال لیکلي دي او هم دغه اعمال لیکلي دي. چونکه دنیا تیریږي مختصر وخت دی، نو که په دنیا کې سزا ورنکو د دې معنا دا نه ده چې دې زموږ په دربار کې مقبول دي او یا دا چې دې د عذاب څخه خلاص دي. ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بالظلام للعبيد. ذلك دا عذاب بما بسبب ده هغه څه قدمت ايديكم چې تاسو لاسونو لېږلي دي. وان الله يقينا الله عز وجل ليس بالظلام للعبيد، ندي ظلم کوونکی للعبيد وخپل بندگانو لره. یعنی دې يهودانو ته د قیامت په ورځ به موږ دا وایو چې تاسو دا سوځونکي عذاب وڅکئ، او د دې د روحي تکلیف د جسمانی تکلیف سره سره د روحي تکلیف د پاره به ورته وایو چې دا عذاب د هغه په وجه درکوو چې تاسو په خپل لاسونو د آخرت ته راستوري. نو دا به هم ورته وایو د دې د روحي تکلیف د زیادت د پاره چې ذالک دغه عذاب بما بسبب ده هغه اعمال او اقوال درکول کېږي قدمت ايديكم چې تاسو خپل لاسونو استولي او دا موږ ور تاسو باندې ظلم نکوو، بلکې تاسو د دې عذاب مستحق خپل یاست. وان الله يقينا الله عز وجل ليس بظلام للعبيد، ندي ظلم کوونکی پر خپل بندگانو باندې. الله تعالی په خپل بندگانو باندې ظلم نکي. ظلم په معنا باندې د ظالم دی، یعنی الله تعالی ظالم نه دی. د مبالغه صيغه هم جنې مراد دی، یعنی الله تعالی پر بندگانو باندې لږ ظلم هم نکي، ډېر ظلم هم نکي. الذين قالوا دا يهود داسې درواغ جن او خبيث خلق دي. الذين خلق دي دا يهود قالوا چې ويل بیا ان الله عهد الينا، الله تعالی زموږ سره وعده کړی دا حکم یې کړی دی موږ لره الله نؤمن چې موږ به ایمان نه راوړو لرسول پر یو رسول باندې حتی یاتینا تر څو چې راتګ ونکړي دا رسول موږ لره بقربان فیو نظر باندې تاکله النار چې وای خوري هغه النار اور. قل ورتوای پیغمبر علیه السلام قد جاءکم رسول من قبلی، یقینا تاسو تراغلی و ډیر رسولان من قبلی زمانه مخی بالبینات فواضح دلائل وبالذي او فهغه قلتم چې تاسو ویل فلم تقتلتموهم ولتاسو هغه قتل ولا ان کنتم صادقین کتا سورشتنی یاست. د دې يهودانو یو بل غلطه دعوه داوا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ویلا چې موږ ایمان ځکه نه راوړو چې الله تعالی مستدا حکم کړی دی چې هر پیغمبر در تراغلی تر هغه وخت پورې به ایمان نور باندې راوړي تر څو چې دغه پیغمبر یو نظر دا کښې نږدې او د اسمانه یو اور رانسی او دغه نظر ونه. هر کله چې دغه پیغمبر دغه معجزه تاسو ته ښکارا کړه نو بیا ایمان باندې راوړ. د مخکنیو انبیاء علیهم السلام په وختونو کې دا سلسله و چې دا غنیمت مال د زکات مال او یا بل داسې صدقه چې هغه په صحیحیت باندې وسول نو بیا به دوی پر یو غره باندې یا پر یو دشت کښېښودل، د اسمانه به اور راغلی هغه به وسوځ. د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د امت سره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د نبوت په برکت باندې الله عزوجل دا احسان وکي چې هغه د دې زکاتونه دای په اور باندې نسوځله
بلکې دای د دې د فقراو د پاره جائز کړل چې دا د دې فقراي وخوري. نو دې چون کې په دې فیدل پیغمبر علی السلام په شریعت کې خو هغه طریقه نشته، نو راسي دا بهانه وکي، په دغه بهانه باندې بده دې پیغمبر علیه السلام د اتباع ځان وسات. نو پیغمبر علیه السلام ته دا خبره کوي چې الله تعالی مستدا حکم کړی، یعنی د مخکنی انبیانو په ذریعه دارا توحید دي چې تاسو پر دغه سچا باندې ایمان مرا. حالان کې دوی په دې کې درواغجن و، دا خو درواغجن قوم دي، دا يهودان سخت درواغجن قوم دي. تر دې لوی درواغجن به په د کائنات کې نشته، تر يهودو او نصارا او د هغوی در دې مزدوران تر دې درواغجن قوم بیا ستنه. نو الله تعالی فرمایي پیغمبر علی السلام ته چې تدې ته وایا کچيري الله تعالی تاسو ته دغه خبري امر کړی، نو زما څمخ کې خو ډیر انبیا را هغه تاسو ته معجزې راوړي، دغه معجزې هم در تراول چې دا تاسو یې غواړي، تاسو ولې هغه قتلول؟ کله ایمان خبرې نو هغه باندې ولې ایمان نه راوړي؟ الذين قالوا دا يهود هغه خلق دي، یعنی هغه درواغجن خلق دي، قالو چې ویل به ان الله یقینا الله عز وجل عهد الینا امر کړی دی مجلره بواسطه د انبیاء سابقین الله نؤمن لرسول چې موږ به ایمان نراوړو لرسول پر هیڅ یو رسول باندې، یعنی پر هیڅ یو مدعی د نبوت باندې د پیغمبري باندې، حتی یاتینا ترسو چاغرا تک ونکړي مجلره بقربان پایو قربانی باندې تاکلوه چې اخري هغه قربانی النار اور. قل ورتوا ای پیغمبر علیه السلام قد جاءکم رسول من قبلی یقینا راغلل تاسو لرا رسول ډیر رسولان من قبلی زمانه مخکی بالبينات فواضح دلائل وبالذي او فهغه هم قلتم چې تاسو یې وایاس دا تاسو چې کوم خبره د معجزې د اور کوي دغه يم در ترا وړې و فلما قتلتموهم تاسو ولي هغه قتل ولا ان کنتم صادقین کچیر تاسو یاس په دغه دعوه کې رښتینی، ک تاسو په دې دعوه کې په دغه غشتنه کې رښتینی یاس نو بیا مو دغه انبیا ولي قتل ول؟ تاسو ګورئ دلته الله عزوجل د مدینه يهودانو ته دا نسبت وکي چې تاسو انبیا قتل ول، سره د دې چې د نبی عليه السلام د زمانه يهودانو انبیا نه قتل کړي. انبیاء هو د زکریا علیہ السلام او د یحیی علیہ السلام د زمانه يهودانو قتل کړل، په شهادت یې ورسول. حضرت یحیی علیہ السلام، زکریا علیہ السلام دا خو د هغه زمانه يهودانو قتل، لیکن چون کې د مدینه يهودان د هغوی په دغه فعل راضی و، الله تعالی د هغوی فعل د دې پیلو. مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلی دي چې د دې صدا معلومه سول چې څوک په کفر راضی به کافر بلل کیږي، ځکه چې هغه يهودان د هغو انبیاو قاتلین و، لیکن دا چې کله پر عزیز ولا دا معین هغه سی وبل سول لکاغش که یو څوک د یو چا په ګناه باندې راضی سو وای دا داسې دی لکه هغه ګناه کوي، بس د ګناه مرتبه کسړی په کفر باندې العیاذ بالله راضی سو کافر دی، که په کبیره ګناه باندې راضی سو کبیره ګناه کوونکی دی، که په صغیره ګناه راضی سو صغیره ګناه کوونکی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای په کوم علاقه کې ګناه کېدل او یا کوم کور کې یا کوم ځای کې ګناه کېدل او هلته یو څوک موجود مسلمان او دغه ګناه څخه نفرت ونه کوي، سره په ونه ګرځاو، نو دغه کس په دې ګناه کې سره شریک دی. او کچیر دی په دغه باندې خوا بده کې نفرت دي وکي او د الله تعالی سره استغفار وغواړي چې الله زما خو وسنه د پوره چې منع کوم فزړو په جواب باندې د دې شی انکار کوم، نو بیا وای دا داسې دی لکه حالت چې موجود نه. نو استاد د قران کریم دغه آیات راواخي او زموږ استاد پر دغه مجلسونو چې نن موږ او تاسو کوو، یا د مړو خلکو په کوټو کې یا په مهمن خانو کې ناست یا په ودونو کې یا په نور عام مجلسونو کې خلک په ګناهونو باندې اخته موږ سره ناست، دا ستا ناست خپل پر دې باندې دلالت کوي چې تا ته دغه عمل دا بد نه معلومي، ته په دغه عمل باندې راضي یو خدای یو مجبوري صورت دی چې سړی یو غربي ادارې ته یا د هغو د مزدورانو ادارې ته د کوم مجبوري په خاطر ورسي، هغه په کوم ګناه اخته ته د خپل کار په خاطر باندې ورځي. د مثال په توګه خارجي ملکو کې یو څوک یو سفارت ته ورځي، یو وزارت ته ورځي، یا یو بل ځای ته ورځي، د پولیسو سټیشن ته ورځي،
نو دا خدای د مجبوری د ذکر اوس ترتیب دا شي او هغه په کوم ګناه باندې اخته نو شریعت دا سړی ګناهګار نه بولی دا د مجبوری صورت یو د عام حالات دي لکه په خپل وطن کې یو سړی د کمچا کرمیل موي نو هغه په ګناه باندې اخته او دای هم الته سره ناس په مجلس کې نو دا عین هغه سدي لکه هغه ګناه کوي نو فلما قتلتموهم ان كنتم صادقين نو تاسو ولې هغه قتلول که تاسو رښتینی یاست صدق الله